بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن موږ پر کوم موضوع خبرې کوو؟ هغه انسان دی. انسان که موږ په ډکشنري او لغت کې وګورو، انسان لیاله نسیان څخه دی، لیاله انس څخه. که دای له نسیان سي بیا معنا هېرېدونکی. د انسان په فطرت کې دا پټ سي دی هېرېدونکی دی، له خبره هېرېږي. لکه زموږ تاسو له پلار آدم علیه السلام څخه چې په جنت کې د یوې میوې څخه منع سوی وه او د هغه میوه یېرېدل هېر سوه. نو دغه وجه که چیرې دا انسان له انس څخه سي، انس معنا خپلوي، محبت او محبت ساتي، خپلواني ساتي، بیا که دی کافر وي او که مسلمان. انسان چې کوم دی که د ده معنا محبت سي، په ده کې به نفرت نه وي، نه به نفرت فیلاوي. د نفرت پر ځای به په ده کې محبت وي، په ده کې به خپلوي وي، په ده کې به خپلواني وي. له ده څخه به د چا غوښ شي نه جږاږي، له ده څخه به څوک نه ډراږي، له ده څخه به څوک نه تنګاږي، د ده له لاسه او له پښو څخه به بل ته ضرر نه راسي، و دغه ته یای انسان. اوس رایسه د انسان اصل توحید دی. د انسان او د انسانیت اصل توحید دی. نو دا توحید د انسان اصل دی، لکه څنګه چې آدم علیه السلام یو پلارم دی او ولی حضرت حوا علیه السلام یوه مورم ده. نو دغه په انسان کې شخصیت کښې هم یووالی پکار دی چې انسان یو وي. بمخی برخی، شاتوری مختوری، رښتیا او دروغ دا شیان په لګډی، بلکې اورنګ به ویل د پښتانه یوه خبره وي، یعنی د مسلمان نه بلکې د انسان یوه خبره وي. دا سیاره خبر کوي هغه به سچ خبر وي، دا سیاره وعده کوي بیا به تر سره رسي. نو مخکې پسې ځو، نو په ده کې اصل توحید دی. دای به یکسو وي، دای به دغه لاپان، یعنی د بمخی برخی به نه وي، د ویلې د باړې غاړې به نه څري، بس د ده به ټکانه ښکارای، د ده به ځای او تون ښکارای. دوم انسان به خیرخوای شوم، نو په ده کې به یو خو یووالی وي، بل به خیرخواهي پکښې وي. دی به تا ته د خودغرضۍ مشوره نه، د خیرخواهۍ به درکوي. تا به د خودغرضۍ په لار نه، د خیرخواهۍ په لار سموي. دریم، په ده کې به نظم و معاونت وي. دی به با ترتیب وي، بې ترتیب به نه وي. یعنی دی د وزو د میاژو غوندې د لوو غوندې به په ګډ وډ نه وي. نو په ده کې به یو نظم وي، یو امیر به وي، یو جماعت به وي، یو کابینه به وي، یو اسمبلي به وي. نو هغه به بطورې دی نظم لري، دی به یو ډانچه لري، د انسانیت به خپل یو رول، یو قانون. او یا به معاونت وي، داسې نه چې د یوه او د بل د لیار بندېدلو دپاره به ول راوځي، داسې نه چې د یوه او د بل د خلاف ورزۍ دپاره به راوځي، نه، بلکې دی به د بل معاونت کوي، په ښو کارو کې نه کې، په بدو کارو کې. لکه ګډو کې انسانان د یوه بل ملاتړي ګرځي، د یوه بل به ملا غړي، له یوه بل څه به همت کوي، له یوه بل څه به اشر تري، کومک به کوي. نو دغه نمونه په ده کې به معاونت او نظم ترتیب به وي. دی به میږي غوا او زی دا شی به نه وي. نو د وزې معاونت خو شته نه، چې که دې شین ډکی مینده کړ بله وزه ته نه ایسي راځه شین ډکی ما میندلی ته ورسو. نو دی به هم داسې نه کي. نو دی به د یوه بل ملا غړي. نو که تاسې تاریخ د صحابه وګورئ، په خپله ځان شمول، بل له لوږې کول، بل مړول، معاونت به په ده کښې وي. که چیرې پر یو انسان باندې مجبوري وراسي، نو دی بې ملا غړي، منډه به وسوئ، د خودغرضۍ په نیت نه، بلکې د نیک نیتۍ او د خیرخواهۍ پر بنیاد باندې. بل د انسان اصل فطرت او طبیعت دی. فطره موږ په دا مخکې درس کې یا مخکې ویډیو کښې دا ویلي وه چې فطرت د انسان چې کوم دا سټرکچر وضع سوی دی، د سټرکچر په حواله سره د انسان ته طبیعت هم ویل کېږي. طبیعت معنا طبع وایي پټو سټیټ ته. لکه موږ چې پټو سټیټ د یو شي باسو، که د شناختي وي که د بل شي وي، هغه نمونه راځي. لکه کومه نمونه چې موږ هغه شی ورکړی وي، هغه نمونه لیکل چاپ سي. اوس عالم او فطره دا کم سټرکچر دپاره څه انساني روح وضع سوی دی او کم خوی وضع سوی دی، نو ده ته فطرت وي. نو ګوره
زموږ ستاسې فطرت او طبیعت به د دو کارو نفي نه بلکې د دو اثبات به کوي، نو دا به ثابتوي. نو انسان که د محبت نوم سي او د انس نوم سي، نو دای به په وده کې به خپلوي وي، له ده به څوک ډراږي نه بلکې د ده به خلک خیرخوا وي. اوس راشه د انسانیت، دا انسان جوړ څه له دی؟ یو د انسان عزت څوری دی؟ دوه د انسان فطرت څه دی؟ درې څلورم د انسان دې دنیا له مقصد حیات څه دی چې دی به په دې دنیا کې راغلی څه له دی؟ له څه شي جوړ دی؟ مرتبه یې څوری ده؟ خوی به څه وي او څه له راغلی دې دنیا له؟ نو په دې باره کښې موږ چې له قرآن نه رهنمایي اخلو. الله تعالی اول په دې باره کښې د تخلیق په باره کې د پیدا کېدلو، خلقېدلو، د جوړېدلو په باره کې فرمایي. الله تعالی په قرآن سورة المؤمنین د 12 آیات کې فرمایي ولقد خلقنا الانسان فی سلالة من طین. بېشکه او څه شک نشته پکښې انسان ما د خاورې له خلاصې پیدا کړی، یعنی د خاورې چې کومه خلاصه ده انسان ما له ده پیدا کړی. د خاورې خلاصه باندې به لږ روشني واچو. د خاورې خلاصه په خاوره کې تور رنګ هم شته، سپین هم شته، سور هم شته، ژړ هم شته، لغړن هم شته. او دا نمونه که د ځمکې څورې رګونه دي هغه وګورې، نو په ځمکه کې تقریبا چې د انسانانو په الحال څورې شکلونه دي، هغورې رنګونه او د غورې رګونه په ځمکه کې موجود دي. چې د انسانانو شکلونه او رنګونه ځله جلا دي، دا د دې وجه جلا دي چې د انسان تخلیق چونکې له خاورې سوی دی او په خاوره کې رګونه جلا جلا. نو د انسان مرتبه څه ده که موږ پر دا لږ ورغلو؟ نو یو خو دا دی چې دا انسان چې جوړ دی نو دی د جسم او پلس روح، دی د روح او د جسم، دی د روح او د جسم و کمبینیشن ته یا د روح او د جسم و جوړ ته، نو دا انسان جوړ سوی. انسان مرتبه به څوري؟ د انسان په مرتبه کښې الله تعالی په قرآن سورة اسراء کښې اویایم یعنی 70 آیات کښې فرمایي یا انسان ما خلاصه ده چې انسان ما اشرف المخلوق جوړ کړی دی. اشرف المخلوق څنګه دی؟ آیات وی ولقد کرمنا بني آدم، او بېشکه موږ آدم علیه السلام ته عزت ورکړی و. غوا، ځناورو، لوو، کاژوبلانو ته نه بلکې آدم علیه السلام ته عزت ورکړی و. آدم علیه السلام اولاد یو، که زما ستا خوی د انسان وي نو زه او ته هم محترم او عزتمن او مکرم یو. دوم آیات کې الله فرمایي فسجد الملائکة كلهم اجمعون. نو سورة الحجر آیات نمبر 30 آیات کې فرمایي، نو الله تعالی فرمایي چې دای ما جوړ کړ یو خدای مکرم دی، محترم دی او بل ورسره هغه روحاني مخلوق، نوراني مخلوق او هغه پاک مخلوق چې کوم ته موږ تاسې فرشتې وایو. فرشتو و دو ته سجده لګولې ده. چاته؟ آدم علیه السلام. یعنی د آدم علیه السلام د مقام اندازه لدې هم لګولای شي چې آدم علیه السلام ته یعنی انسان ته الله تعالی و فرشتو ته اډر کړی دی چې آدم ته سجده ولګوي، فرشتو ته اډر کړی دی چې انسان ته سجده ولګوي. نو لدې وجه شیطان هم بګړاو شو چې چونکې انسان ته دوره غټه درجه، دوره غټ اتارټي، دوره غټ لیول باندې عزت یې ورکړ چې فرشتو هم ته سجده ولګوله او شیطان ته هم دغه حکم
شیطان انکار وکړ. نو اوس د انسان فطرت څه دی؟ نو که پر دا موږ وغواړو د انسان په فطرت کښې راځي، الله تعالی په قرآن کښې فرمایي په سورة المعارج 9 آیات کښې وایي الانسان ضعیفا، سورة النساء او آیات 28. فطرت یې څه دی؟ دی ضعیف دی. ضعیف دی کمزوری دی. نو که دی اسې په ځان باد بهوي او ځان ته یا زه او ځان لوړ بولي نو عزتمن خو دی، خو دی ضعیف ورسره فطرت یې دا دی چې دی کمزوری دی. جک جوړ انسان وي، یو دست یو ولټۍ پر ولګېږي دی بیا د ولیاړېدو نه وي. جک جوړ انسان وي، هیضه یې ووهي نو دی بیا د پر لټکېدو نه وي. جک جوړ انسان وي، توډه ووهي نو بیا یې پر جنازه اخیستی وي. جک جوړ انسان وي نو دته چې وړوکې عرضه وراپېښه سي، د زړه دوره وراپېښه سي، له دماغو باندې پرېشر راشي نو دی بېهوشه سي. نو بیا د ده نه لاس کار کوي، نه پښې کار کوي، نه دماغ کار کوي، نه بل شی کار کوي. نو معنا دا ده الله تعالی په سورة النساء کښې دغه وایي چې انسان ضعیف دی، کمزوری دی. په بل آیت کې الله فرمایي ان الانسان خلق هلوعا، بېشکه انسان بې صبره دی. دا په سورة المعارج آیات 19 کې یو کم شل کې یای. نو دای جلدبازه دی، جلدباز دی، دای زرزری کی، دای بیړجن دی. که د ډاکټر نمبر یې اخیستی وي، که بل کار کړی وي، که یو کار یې په ذهن کړی وي، د سبا پر ځای مې اوس کړی وای، دا زما نمبر 20 نمبر 1 نمبر له راغلی وای، په دا باندې د رشوت هم ورکوي، دی هر شی هم ورکوي، هر قرباني ته تیار وي. خو دی جلدبازه دی، بیړجن دی کوي. او دا تاسې په خپله هم کتای سئ ډېر انسانان داسې دي چې هغه دورې بیړجن دي چې په علاقه کې مشهور وي له ډېرې بیړې ځه. اوس چلو دا خو د انسان تخلیق سو، مقام سو، فطرت سو، مقصد یې څه دی؟ اوس الله تعالی روح او جسم راولږلو، بیا یې عزت ورکړه، بیا یې دا 2 صفتونه پکښې که. نو رالږلی څه له دی؟ نو د دې په باره کښې که موږ له قرآن نه رهنمایي واخلو، قرآن موږ ته په دې باره کښې وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا په سورة الزاریات کې 56 آیات کې الله فرمایي ما دا انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما دا انسان د غلامۍ دپاره پیدا کړی، دی به زما غلام وي، دی به زما نایب وي، دی به زما خلیفه وي، دته به زه په دنیا کښې کوم کارونه ورپه ذمه کوم، دی به هغه کارونه ترسره رسوي. په جغل کې به له ما څه مدد کوي. معنه ده نو زه خو خالق یم، الله یم. نو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نو دی ما د خپل نیابت دپاره، نیابت او خلافت دپاره، خلافت دپاره پیدا کړی دی. نو دی زما غلام دی. نو د سر له وشتانو د پښو تر نوکانو ځان د خپل نه دی، دا به زما په د هدایاتو مطابق استعمالوي. اوس رایسه خبره ختموو. د انسان تقوا به څه شی وي؟ د کفر او د اسلام وش بات کې کو په بل ویډیو کښې. نو د انسان تقوا به دا وي چې یاره دی انسان وي، لیوه نه وي، کاږه بل نه وي او پړانګ نه وي، نو دی به رښتیا وایي که مرکنډۍ پرېښېده هم، که د سرو زرو له ریسې ځاښه یې لاس ختل هم. موږ چې کله له چا سره خواشیني راشي، بدي راشي، نو موږ بیا د رښتیا پر ځای درواغ هم وایو. نو دا د انسانیت له درجې څخه لوېدل دي، وتل دي. نو که چیرې دغه سړی دا کم انسان چې دی، که دا انسان رښتیا وایي، نو خو په ده کې د انسان یوه درجه موجوده ده. که دغه انسان وعده پوره کوي، وعده په نس نه خوري، نو دغه سړی
داسې نه وي صراط گئی بات گئی بس پارون خبرې د پارون زړې خبرې پرېږده ونه وایي دا ورته نه داسې به نه وي چې وعده یې وکړه پوره کوي که وعده نه پوره کوله نو بیا دی د انسانیت له درجې وځي د اسلام نه د انسانیت اسلام کفر باندې بیا راځو او دغه سړی د انسان دی به امانتداري په امانتو کې به خیانت نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زغری له يهودي څخه پرته وي چې بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور حکومت کې بیا در اخلاصي کې او در اخلاصي کې او د هغه عوض ورکړ او زغری راکه نو په امانتو کې يهودي هم خیانت نه وکړي او که چیرې خیانت راشي نو د انسانیت بیا له لاسه وځي څلرم توحید به یې په ده کې د به مخې د برخې قول عمل د نن او د سبا او وینا او عمل دا شان به ګډ په دو کې به توحید وي دا به د تضاداتو مجموعه نه وي د کچیره د په قول او په عمل کې تضاد ویلې چې درواغ ګناه لري خو کړه یې درواغ ویل چې وعده خلکو پوره کوي خو د په خپل نه پوره کول یعنی په ده کې یکسویي نه وه یکسویي دای به یو مخی وي د ده به نن او سبا ښکارایي د ده به ډګر او کوټه ښکارایي یعنی د کونج وینا او د میدان وینا به یې وایي نو په ده کې به توحید وي یعنی لکه دلته زموږ توحید د انسان اصل او بله پنځمه تقوا د انسانیت دغه ده چې دی به ګالم ګلوچ جګړه وغیره به نه کوي دی به ستا مور ستا خور ستا ورندیار ستا ښځه دا به نه کوي او دی به جګړې فسادونه دا به فساد فی الارض به نه کوي نو دا ګر رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا په حدیث کې روایت راځي نو په هغه کې نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دي چې دا انسان به رښتیا وایي د انسانیت کې رښتیا نه ویل دی به د تکذیب کوي درواغ به یې جوړ او که چیرې دی به وعده پر کوي که بیا د انسانیت له درجې ووتلو بیا به وعده په نس خوري نو دی به امانت تر ځایه رسوي که بیا امانت په نس وخوړو بیا د انسانیت درجې ووتو په ده کې به یووالی وي که یووالی نه و پکښې به مخې برخې وه د ځناور خوی پکښې وه نو دی به بیا د انسانیت له درجې وتلی دی به جګړې شکنځا کوي نو که ده جګړې او شکنځا کولی نو بیا خدای د انسانیت له درجې وتلی دی او که جګړې او شکنځاګانې فساد فی الارض نه کولو نو دی بیا انسان دی او دغه د انسانیت تقوا ده نو آینده ویډیو د پاره د خدای باندې سپارم والسلام